حضرت عمر فاروق رضی الله عنه دا د مسلمانانو بادشاه دی، امیر المؤمنین دی، او د ماښام د مانځه نه پس ماښام ماسخوتن مانځه په دغه منځ کې دغه تیاره کې لګیا دی، د مسلمانانو کارونو کې مشغوله دی، کار کوي. حضرت علی رضی الله عنه راغی ورته وی امیر المؤمنین اجازه شته؟ عمر فاروق رضی الله عنه ورته وی علی راځه. نو چې کله علی رضی الله عنه رادن شو نو عمر فاروق رضی الله عنه ورته وی علی څنګه راغلی؟ د مسلمانانو په کار کې راغلی او کنه د خپل کار د پار راغلی؟ ذاتی کار دی. وی نه خپل کار د پار راغلیم، د مسلمانانو کار کې نیم راغلی. عمر فاروق رضی الله عنه ته ډیوه بلاوه، هغې له پوکې ورکه هغه ډیوه مړه کړه. اوس تاسو نه تپوس کوم چې زمونږ او ستاسو میلمه راشي بیدلی بله وته که مړه کوو یې، پکې به زاده او که بنده یې، نو چې پکې ورته بند کې میلمه به خوشحاله یې که خفه، بیدلی چې ورته مړه کې خفه به یې کړ. نو چې ډیوه یې مړه کړه نو علي رضی الله عنه ورته وی امیر المؤمنین د چا میلمه چې راشي نو چې ډیوه مړی نه هغه ورته بلی، او تا ما ته بله ډیوه دی راته مړه کړه. نو عمر فاروق رضی الله عنه ورته وی علي وی تا نه خو ما ډومبې تپوس وکړ، ما درنه تپوس وکړه چې خپل کار کې راغلی که د مسلمانانو کار کې راغلی؟ نو تا ما ته وی چې یاره زه خپل کار کې راغلی ما، نو زه د مسلمانانو په کار کې لګیا ما، نو دی ډیوه کې چې کوم تیل دی نو دا د بیت المال دی، نو د مسلمانانو په کار کې لګیا نو د بیت المال تیل په ډیوه کې و نو هغه راته بله او په هغې کې مې کار کوو. او ته د خپل کار دپاره راغلی، نو چې د خپل کار دپاره ته راغلی نو ولې د بیت المال تیل دی زه ورته په خپلو خبرو کې وسوځم؟ لګیا به یو خپلې خبرې به ناوخته پورې کوو او د بیت المال تیل به نه سوځوو. ورونو چې داسې مشران نو په خپله سوچ وکړه نظام به څنګه؟ مشران به داسې وي هله به د دنیا نظام دا برابري، او که مشران داسې نی هر څه تباه و برباد. د عوامو مال د بیت المال مال دا تو سوچو که د ټولو خلکو مال دی او خېټې پې ورچولی دی، هلته بیت المال تیل دی هغه مه سوځوه. ګوره د عوامو هغه شی خو پرېږده، مثال لله در کوم، دا جومات تی ده او خلکو درله چنده درکړه، په چنده باندې دا ټیل نشي لګولی، په چنده باندې دا ماربل نشي لګولی، دا چې په جومات کې دا کم شیزونه لګېدلي دا په چنده باندې نشي لګولی، د چندې په پیسو باندې د جومات تزیین نشي کولی، په خپلو ذاتي پیسو به د جومات تزیین کې، او یا چې د لچا درکړه چې او دا تزیین پې وکړه نو بیا پې کولی شي. زمونږ جومات دی د مدرسې جومات دی، په هغې کې مونږ کار کوو، پیسې را سره الحمدلله ډېرې وي، خو لیکن ټیل پې لګېده یا خدایه پاکه، اوس که په دې مخه باندې ټیل په دغې پیسو باندې لګوم خو آخرت پکې بیلمه، او که ټیل پې نه دغه کوم نو دا پکې په نقشه کې ټیل دی کار خرابېږي. بیا یو ملګری مې هغه ته مې ووی یاره ما وی دقه شانتې خالص ټیل له مې پیسې پکار دي، نو هغه راته وی زه به دله دونه پیسو ټیل والمه. بل یو ملګری هغه راله پیسې راکړې، بل پکې راله پیسې راکړې، نو په هغې باندې مې هغه ټیلو لګو. اوس دفتر دی نو په هغې دفتر کې هم دې شیزونو ته خیال دی موږ وایو دا پکې لګو، مدرسې له بعضې وخت کې پیسې راشي او نه شم پې لګولی، آخرت مې پې تباه کړي، ځکه د مضبوطیا کار به کې داسې خو نه ده چې بعضې وخت کې به د دین کار کې خیرت به پکې بیلي. نو د مسلمانانو پیسې د جومات په تزیین نشي لګولی، نو د بیت المال دا چې کم مال دی دا خو د مسلمانانو دی، نو هغه به په څه باندې لګی؟ نو عمر فاروق رضی الله عنه ته وګوره هغه د ډیوې تیل په خپلو خبرو کې نه استعمالی.